بسم الله الرحمن الرحیم. په پاکستان کې د صحت حواله سره چې کوم مونږ ته سہولیات حاصل دي پاغي باندې نن تاسو ته یو څو خبرې एकदम او خاص کر د کې پی کې حواله سره ځکه چې مونږ د دې خوري سره تعلق لرو نو د دې خوري خبره وکړو. په کې پی کې دلته زمونږ خاص کر په پیښور کې چې دا کیپټل دی د ټول کې پی کې دې ځکه د درې غټ هسپتالونه دي او ټول بوج په دې باندې د صحت کارت سره دغه شی چې لکه دا لک ډایورټ شي او خلک به پریویټ هسپتالونو ته زیات تلل او هغې ته به زیات ترجیح ورکوله چونکې صحت کارت باندې ما د مخکې ورځو کې یو ویډیو کړی و چې په پریویټ هسپتالونو کې په هغې باندې علاج هغه بند شو واپس به اوس په سرکاري هسپتالونو باندې هغه بوج زیاتیږي. تاسو په مخامخ باندې څه اعداد و شمار एकदम چې زمونږ د سرکاري هسپتالونو حل څه دی دا لږ تاسو واورئ. په 2100 بیډز باندې یو نرسه ده، یعنی په 2100 مریضانو باندې یو نرسه ده. دا زه صرف د کې پی کې خبرو کوم جی، صرف او صرف د دې ځای خبرو کوم، صرف او صرف د دې درې هسپتالونو خبرو کوم. په 5000 سړو باندې یو بیډ دی، په 1073 مریضانو باندې یو ډاکټر دی. هسپتالونه همدغه درې دي او میډیسن او د دې نورو هغه چې کوم د هغې کمی وي خو مونږ ته اسیم دي او د پریویټ هسپتالونو تعداد زمونږ دلته په پیښور کې دا په سوونو باندې دی خو دې ته به اوس هغه شان سهولیت نه حاصل ځکه چې صحت کارت بند شو. یو دویمه خبره چې زمونږ په دې صحت په دې شعبه کې په دې کې چې کوم ډاکټرز انوالو دي دي چې کله په سرکاري عہده باندې وي نو دوی ورسره پریویټ کلینیک هم چلی. په هغه پریویټ کلینیک کې بیا دی اکثر لا چې کم ځای کې کینی نو هغه ځای کې د دې خپل یو مقرره فیس وي او په هغه مقرره فیس باندې بیا هغې چیک اپ کوي. دغه مقرره فیس په اکثر لا داسې و چې سوټیبل به یو انسان دپاره اوس هغه هم 1500 2000 2500 ته هغه تقریبا رسېدلی دی. زمونږ کې پی کې د صوبه چې کومه ده دا پسماندم ده، غریب هم ده او ځپلې شوې هم ده، د دهشتګردۍ د وجې نه متاثره ده، د کرونا نه متاثره ده. په دې دوران کې چې کله دې ډاکټرانو له یو مریض ورشي نو هغې یې د سټ د طرف نه حلالوي. مخکې به د صحت کارت په وجه باندې د سړی بچ کېدو او اوس ورته بیا ګیر شول. نن همدقه خبرې ستاسو په مخامخ باندې ګزارش کوم، خپلو ډاکټرانو ته دا خواست کو، درخواست کو، سوال کو، زاری کو، منت کو چې د غریبانو له خیال ساتي. اکثر لا د دې د میډیسن کمپنیانو سره چې کمی ټارګټي وي هغه چې دوی کمی پوره کوي او په هغې باندې دې ته بیا کم ګفټ هیمپرز میلاویږي یا دې ته چې کمی وعدې کړي وي هغه وعدو په مطابق باندې چې دې ته کم اشیا میلاویږي دا ټول څیزونه به په دې دنیا کې پاتې کېږي. لږ د آخرت سوچ وکړئ. داسې غریبانان خلک به چې کیدي شي هغه ستاسو د دې علاج دپاره پیسې د بل چا نه قرض راغستې وي. په میډیسن کې جي داسې میډیسن وي چې د هغې فارموله یو شانتي وي خو صرف او صرف ټارګټ اچیف کولو دپاره او دا کمپنیانو والا د هغې کمیشن د حاصلولو دپاره عمقه فارموله په حقه کمپنۍ کې ورته لیکي او بیا هغه مریض والا لواحقین چې کومي هغه بازار کې لکه د لیونو په شان باندې هغه د وی پسې ګرځي. هغې ته دا کسان وی میډیسن والا چې دا هم دا فارموله ده د دې نه په ښه کمپنۍ کې به درکم خو هغوی چونکې په بلیف ساتي، اعتمادي وي، بروسې وي، مسیحه ګڼي خپل ډاکټر نو هغې پسې ګرځي. نو ډاکټرانو ته خواست دی چې د الله نه ویریږي. دا په ترکیې کې چې کومه زلزله راغله او دا کم کسان چې په دې کې شهیدان شو همدقه شان قهرونه همدقه شان عذابونه الله پاک په موږ باندې راوستي شي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو لږ شانتې د الله نه ویریږي جي. په سرکاري هسپتالونو کې کیپیسټي نشته د مریضانو چې هغې کې نور ځای شي. کم چې پریویټ هسپتالونو ته درشي او د خپل سپید پوشۍ هغه برم ساتلو دپاره او د هغه ځای د رش نه او د هغه ځای د تکلیف نه او د لانجو نه د هغې نه ځان ساتلو دپاره ستاسو طرف ته درشي نو خدا را د الله په نوم باندې یا د الله په واسطه باندې د هغوی له خیال ساتئ. په دوایانو کې ورسره کنسیشن کوئ چې هغه دوایانې ورته ولیکئ چې په مارکیټ کې اویلیبل وي. ارزان نه ارزانه فارموله ورته ولیکئ چې هغه په هر ځای کې میلاویږي. او دویم په فیس کې گنجایش وکړي د خپل فیسونه لږ شانتې کم کړئ ځکه چې کاروبارونه ډېر زیات ډیمیج دي، خلک ډېر زیات پریشان دي. خاص کر په دې حکومت کې خلک ډېر زیات پریشان دي
نو د خلکو د پریشانیانو لږ شانتې خیال وساتئ. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.